په دې بعضې هوټلو کې د چیلي انډې پخیږي او اکثر خلک یې ډېر په شوق او خوند سره خوري. راځئ چې معلومه کړو چې دا خلک په حرامو کې مبتلا دي که په حلالو کې، آیا د دې خوړل څنګه دي؟ ټیک شوله، یو خو دا مسله به نن ذکر شي. دویمه به دا مسله ذکر شي که نه چې دا په مشین باندې کومه ذبحه کېږي. د ایران نه بعضې ملګرو رابطې وکړي، یا یورپ ممالکو کې دي یا عرب ممالکو کې هم دي، خو په مشین باندې چې کومه ذبحه کېږي په هغې چرګان ذبحه کېږي یا په هغې دا حلال څاروي ذبحه کېږي او دا به خلک خوري. نو آیا مشیني ذبحه چې کومه ده دا حلاله ده او که نه دا حرامه ده؟ دا دوه ضروري مسلې چې کومې دي دا به د ننني کلیپ کې تاسو سره نشر شي. خو ستاسو به مهرباني دا وي چې ګورئ په دې کې نن جدید دور دی، ډېر زیات خلک مبتلا دي او ډېر خلک د دې تپوسونه هم کوي، نو دا به برای کرم ملګرو ته رسوئ. اوله مسله دا ده که نه چې د چیلي دا انډې خلک خوري، نو د دې خوړل څنګه دي؟ ګوره زما محترم ورونو، دا ځان سره یاد وساتئ چې په هر حلال څاروي کې اووه څیزونه چې کوم دي دا حرام دي. وینه چې کومه ده که نه دا خو پکې قطعي حرامه ده، او د دې نه علاوه دا شپږ څیزونه چې دي یو په هغې کې انډې دي، نو دا مکروه تحریمي دي. ټیک شوله، دا هم حرامې دي. ټیک شوه. نو اکثر کسان نن سبا داسې دي که نه، موږ داسې کسان وکته چې تعلیم یافته کسان هم وکته، داسې کسان هم وکته چې ځان ته ډېر هوښیار وایي او حیران به دا شي چې ځان ته مسلمان هم وایي. ټیک شوله. او د هغې باوجود دی لګیا دی د بهترین خوراک چې کوم دی دا د چیلي انډې دي. د پېښور په هوټلو کې اکثر دا پخیږي او دا د هغوی دپاره سپیشل ډش دی او دا د هغې په فرمایش باندې اکثر دغه کېږي او کسان یې خوري لګیا دي ښه په شوق باندې. موږ داسې کسان ولیده چې ځان ته ډېر پویه کسان وایي، ډېر ماهر کسان وایي، خو یقینا چې د دین معلومات چا سره نه وي که نه او په دین باندې عمل په چا کې نه، نو دنیا د سړي نه د کمال سړی نه جوړی. اخر ولې ته مسلمان یې، ته مؤمن یې، ستا په قرآن او په حدیث باندې ایمان دی، ستا د الله د پیغمبر په ارشاداتو ایمان دی، ته مسلمان یې، ته به د مسلمانۍ په چوکاټ کې هر کار کې ته دا معلومات خو ولو که چې دا څیز زه حرام خورم که دا مردار خورم. په هر حلال څاروي کې اووه څیزونه حرام دي، یو په هغې کې انډې دي، او ته لګې هغه انډې خورې او بیا د هوټلو والا ته د الله هدایت وکړي چې دا مسلمانان دي اکثر، او دوی لګیا دي دغه څیز که غیر مسلم یې پخی او یې خوري، خو څه خبره نه، هغوی نه خو ګیله نشته. خو مسلمانه په تا څه تندر را پرېوتو چې ته را لګې او حرام سیز خورې او دا حرام سیز ستا بدن ته ځي او د دې نه ستا وینه جوړېږي، نو باطن دې خرابېږي. ما ته پته ده چې کوم سړی د چیلي انډې خوري که نه او دا په دې عادت دي، ده ته به الله د عبادت توفیق به نه ورکوي، د باطن خرابېږي، د ذکر توفیق به نه ورکوي. په دې زړه کې چې کوم نورانیت ته تقوا دی که نه هغه اثر به د ده نه څه کېږي، ختمېږي. چې کله د مردار سیز باندې ستا د بدن نشونما کېږي، تاله به الله د عبادت توفیق نه درکوي. دا ځان سره یاد ساته. او دغه هوټلو والا به هم ذلیل او رسوي او دوی به الله ښه کوي نه ورځ ته ورځه چې دوی د مردار سیزونه پخی او بیا په خلکو باندې خوري، او چې دا کم کسان ورځي او خوري دا په ناجایز او په مردار کې څه دي، دا مبتلا دي. یو مسله خو ځان سره دا یاد سئ. دویمه د مشیني ذبحې خبره ده که نه، کومه ذبحه چې په مشین سره کېږي ګوره دا هم حلاله نه ده. ګوره مشین صرف دومره کولی شي که نه چې دا څاروی قابو کړي. داسې مشین دی چې چرګې قابو کو، داسې لتې وي، پړقې وي، وزرې وي، او صرف یې قابو کو، باقي وجني نه. او کس ورته ولاړ دی په چاړه باندې یا په تیره سیز باندې په بسم الله الله اکبر سره دا ذبحه کوي. کوم چې دا رګونه دي د غوښې د وینې رګ او د سا نالی او ټیک شوله که نه دا د خوراک نالی دا ټول کټ کي یا اکثر دی کې کټ کي، نو بیا به دا ذبحه سوي دا به. نو مشین یې صرف قابو کولی شي. ګوره ښه چې قابو یې کړي او کسو ته ولاړي مسلمان یا اهل کتاب یهودي یا عیسايي، خو چې د خپل دین اصول مني او اسماني کتابونو باندې ایمان چې دهري نه وي. نن سبا عیسایان او یهودیان ګوره اکثر دهریان دي، الله هم نه مني او پیغمبر هم نه مني، خپل دین د خپل دین اصول هم نه مني. نو ګوره د دې ذبحه به صحیح دا به بیا مرداري چې صحیح اهل کتاب یهودي یا عیسايي ټیک شوله او یا مسلمانی او په بسم الله الله اکبر سره په چاړه باندې ذبحه کړي یا په تیره سیز باندې، نو دا به دغه وي، دا به بیا حلال وي. خو ګوره دا مشین په ذریعې سره که کوم چرګان ذبحه کېږي، د ایران نه بعضې ملګرو رابطې وکړي او اکثر مسلمانان ملګري په خوراک کې مبتلا دي، نو دا مرداره کې مبتلا دي. ټیک شوله که نه. او یا چې کوم دی په مشین سره کوم څاروي ذبحه کېږي، خو نن سبا د چرګانو استعمال خو ډېر عام دی. په یورپ ملکونو کې ډېر د ټول مشیني ذبحه ده، او بیا په دې عرب ملکونو کې هم شته. د ایران نه بعضې ملګرو رابطې وکړه چې یاره دلته مسلمانان دي او د هغې په خوراک کې څه دي، هغه مبتلا دي. نو برای کرم دا تاسو په مرداره کې مبتلا یې، مشیني ذبحه کې چې د ذبحې کوم شرایط دي هغه پکې نشته دی. ټیک شوله. دا وخت مناسب نه چې زه په دې کلیپ کې هغه ټول شرایط بیان کم، خو دومره ده چې زه ته کومه مسله بیانوم ان شاء الله په یو ذمہ دار حیثیت سره به بیانوم.
نو په دې کې هغه شرایط نشته لہذا په ماشين سره چې کومه ذبح وشوله نو دا ذبح حلال نه ده او د دې خوراک چې کوم دی دا جایز نه دی او د دې اغستل خرڅول او ګټه وټه دا د دې جایز نه ده لہذا د دې نه ځان وساتئ او چې کوم صحیح ستاسو د دین او د اسلام او قران کې الله پاک حکم کوي چې ستاسو پیغمبر تاسو ته په کوم سيزونو راتک کړی دی هغه تاسو خپل کوي او چې د کوم سيزونو نه منع کړی دا غینه منع شي لہذا په خپل شریعت عمل کوي او د دې سيزونو نه واوړي دا انسان په دنیا کې د هلاکت سره مخامخ کوي او په آخرت کې بتا الله پاک د دې سکی تپوس کوي وصلی الله علی النبی